تقریبا د 25 کالو نه زموږ دا کاروبار ده او کال 12 میاشتې دا موږ ګرځو لکه دې ورځو کې دوی بچي کوي د جوارو ته موږ راوستي د یو میاشتې دپاره او دې نه وروسته بیا موږ لکه اوچتوو بیرې سیزن راځي په هغې کې موږ لکه ګبین وباسو او بیا د هغې نه وروسته بیا موږ چیني ویني ورکوو لکه 2-3 میاشتې بیا په لوسه کې لکه موږ دې نه یو پیره ګبین وباسو. دې ته موږ لکه چې کله پیټۍ ګورو نو دا لوګی ورته خامخا کوو بغیر د لوګي نه دا پیټۍ موږ نشو کتی ځکه هغې سره بیا دوی چې چل میچل کوي نو دا لوګی چې زه ورته وکړم نو بس دوی په ارامه شوې غوسه موسه یې سړه شوه. دا لومبی چې پریم ده دا د اخور دانه ده دې کې موږ شربت ورلاچو بیا په دې پسې دې کې دوی ګبین موین اچوي دا د ګبینانو پریمان دي او دې کې بیا دوی بچي مچي کوي دا د بچي پریم دی. مخکې د دې ډېر ښکلی کاروبار او ډېر حلال کاروبار یې ده ډېر څومره صفا پاک سره ګرځېږي نو دې کې لکه برکت وي او اوس چې کوم ده نو اوس لکه پیدا په دې نه کې چې دې خرچې شوې ګرانې چې یو ځای بل ځای ته موږ وړو مخکې به چې په 15,000 ګاډی ته اوس په 20,000 مغه ځای ته نه ځي چیني به چې موږ په 2,000 2,500 اخېسته نو اوس یې په 20,000 2,500 موږ الو نو دغسې دوایانې هم د دې یو په ډبل نسي بس داسې شوې چې ګرانې شوې نو اوس مو کې لکه پیدا میدا نشته بس دا زموږ کسب ده نو اوس یې پرېښودی هم نشو بل کاروبار کولی هم نشو نو اوس پکې ګبین هغه زوړ ریټ چې کوم 10 کاله مخکې و 20 کاله مخکې و هغه 300-400 روپۍ من چې کیلو لکه خرڅېده او اوس لکه 10-15 کاله پس هم هغه 300-400 روپۍ موږ نه الي تجاران او دوی پکې لکه ملاوټې کوي دا ډیلران پکې ملاوټې کوي نو زموږ دا کاروبار ټول لکه بدنام شو. د جوارو د بمبلي دي د جوارو د بمبلو ته موږ راوستي دي نو میاشت وروسته لکه موږ دې ځای نه اوچتوو بیرې سیزن به چالو کېږي بیا د بیرې ګبین موږ ترې وباسو یو پیره 2 پیرې 2 کاټه ورکوي د هغې نه وروسته بیا ژمي کې بیا خوراک مراک بیا موږ خپله ورکوو چیني میني ورکوو د 3-4 میاشتو دپاره بیا په 4 میاشت کې بیا لکه بچي کوي او ګبین مبین بیا ترې وباسو لکه سپرلي کې